الحمد لله الذي من علينا بجزيل النعم والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه مصابيح الظلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. سورة الفرقان. دا سورت مکی سورت ہے. آیتونه پکې مدني دي او اکثر د دې مکی دي. مکی سورت ته استعمالونه چې په هغې کې د الله جل جلاله د وحدانیت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د رسالت د قرآن د صداقت او د قیامت د ورځې د اثبات بعث بعد الموت جنت او د دوزخ ذکر ایمان راوړونکو ته خوشخبریانې او نه منونکو ته ویرې عذابونه د تېرو امتونو کیسې واقعات او ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم یا په قرآن باندې اعتراض او د هغې جوابات د عوامو خلقو د طرف نه په هغې باندې اعتراضات او بیا د هغې د الله له طرف نه جوابات. عموما په دې باندې مکي صورتونه ګنایي. د دې خبرې خو تاسو ته پته شته که د ترون البهار صورت په مخکې شروع کې ویلو چې مکي صورت کې دا قسم داسې او مدني کې دا داسې اوس بیا ټولګرې کېږي. مکي صورت مقصد اکثر پکې د دې خبرې داسې کومې چې ما ذکر په دې صورت کې هم دغه دي چې د قرآن د صداقت او د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د رسالت اثبات دی او د معترضینو د اعتراضونو جوابونه دي پکې چې هغه کله د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په نبوت باندې اعتراض کړي د هغې جواب دی، کله په قرآن باندې اعتراض کړي د هغې جواب دی. شروع د الله جل جلاله د برکتي مننه ده. الله اکبر. او صداقت قرآن ده پکې، صداقت رسول ده پکې. تبارک الذی برکت والا دے هغه ذات نزل الفرقان چې نازل کړی دی فرقان، یعنی فرق کوونکی په منځ د حق او د باطل کې. مراد د قرآن دی. علی عبده په خپل بنده باندې لیکون للعالمین نذیرا چې شي د تمام مخلوقات دپاره ویرونکی. صفت ذکر کړي د هغه ذاته الذي الله ذات دے له ملک السماوات چې د لپاره بادشاهي د اسمانونو ده او د ځمکې ده. ولم يتخذ ولدا نه دی جوړ کړی زوی، اولاد نشته. ولم يكن له شريك في الملك نشته د ده سره څوک شریک په بادشاهۍ کې. ایک یوازې بادشاه دی، نه وزیر شته نور سره څوک شریک دی. وخلق كل شيء جم صفت ده پیدا کړی د هر یو څیز فقدره تقدیرا
پس گئی پا اندازہ کو پخیستہ اندازے سرا اللہ اکبر کبیرہ برکت والا جہاں غزات چاہو قرآن نازل کرے دے پختل بندہ باندے برکت تے جنے تاسو سره چې جل کې دنه سر خارجي ده کنه تاسو جل کې سر خارجي برکت الله اکبر دا برکت دی وسی مفهوم ده اولنه خبره دا چې برکت د چا په اختیار کې ده دا خبره موږ ومنو دا خبره تسلیم کو چې برکت د چا په لاس کې ده د الله په لاس کې ده الله نه چې الله چې شي کې برکت نه اچولی چاله برکت نه ورکړی مخلوق چاله برکت نشي ورکولی که موږ مخلوق ته دا ډېر برکتي سړی دی نو دې وجه منې چې دې کې الله برکت اچولی په دې خبره پوهېږئ طبیعي نه چې دې چاله برکت ورکولی شي تب داسې چې دی الله پاک برکت اچول دی برکت ډېر زیات وسیع مفهوم دی ډېر وسیع مفهوم دی د دې وجه نه که تاسو خیال په مسلمانانو کې د دې برکت استعمال هم ډېر زیات دی اسلامي معاشره کې د برکت استعمال ډېر زیات دی عام سړی چې نوې جامې واغوندي خلکو ته څه وایي مبارک شي که نه ولې برکتي شي الله دې په دې کتاب لپاره برکت ورشي مبارک شي په راشي اختر روز راشي څه وایي مبارک شي اصل کې دغه مبارک دی برکتي دی که چېرته واده کوي ځینې کې چې دی ورته د برکت دعا کوي چې کوم یو خوشحالي راشي فورا ورسره څه چل کوي د برکت دعا دا په اسلامي معاشره کې دا زمونږ په معاشره کې کثیر استعمال د دې وجې نه چې دې کې الله جل جلاله تمام خیرونه په برکت کې پراته دي دې وجې نه نبي کریم صلی الله علیه وسلم هم فرمایي چې تاسو وایئ بارک الله فیک بارک الله فیک هلا برکتا او کس چې بل نظر کړي که نه بل باندې نظر یې کړی او جامې ویستلې او لامبلې یو صحابي که بل ورته وایي ته خو ډېر زیات صحت مند ډېر زیات ته نه داسې څه خبرې وکړه هغه چې کور ته لاړ تږي ونیو واپس راغی د الله رسول ما لامبل او د ما ته داسې وي او ما باندې تبه راغله نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل تاسو چې یو کس بل وژني په خپل نظر سره د غصې نه فرمایل چې یو کس په خپل نظر سره بل وژني هلا برکتا تا داسې ولې نه وایي چې ستا په دې صحت کې د الله پاک برکت واچوي مال برکت ده د اولاد برکت ده د صحت برکت ده د رزق برکت ده چې څه شی دی د هغې کې برکت یو د هغې وجود دی یو د هغې برکت دی ګورئ جي د مال ډېرېدل برکت نه دی په خبره پوهېږئ مال تا سره ډېر زیات دی یا ستا لاس نه ډېر زیات راځي لیکن د هغې هغه استعمال ته پریشانه کړی هغه د هغې نه زیات استعمالېږي ستا لاس نه 1 کروڑ روپۍ ماهانه راځي لیکن 1.5 کروڑ روپۍ ځي تا ته زه معلوم نه دی دا برکت شو مال ډېر زیات راځي یو ځای دی 2 مریضان دي مثال په طور تاسو ته وایم 2 مریضان دي دواړه یخنۍ وهل دي یو ځای دلته لاړله احمدالله ولګولی کړه هغه ښه شو جوړ شو او بل ته یې ته به قرنطین یې ته کرونا په خبره پوهېږئ یو شی دواړه یخنۍ وهلې یو کرونا شو بل ته څه شي سره ښه شو دوشنبه اوس ته لاړې الله پاک هغې سره ښه برکت خو دا شی دی دی ته برکت الله اکبر یو کس دی هغه ګاډه خراب دی په هغه باندې 50,000 روپۍ لګیا بل چې راغی هغه چې ایچرولم یې کارلی دینه هغه له ټیټ کړه راغی واپس برکت دی صحت برکت دی صحت ځانه شی دی برکت ځانه شی دی اولاد ځانه شی دی په اولاد کې برکت ځانه شی دی مال ځانه شی دی په مال کې برکت ځانه شی دی
نبي وزن ذات دعاء المزان بارغوني الله پاک زما مال کی برکت واچے زمون بزین کی دا خبر نہیں کہ مال لاگی ته مال لاگی مال کی برکت واچے اگر کمیږي هغه کی برکت د استعمال زی نه دی ډیر کسان تاسو ګورئ په خپل معاشره کې به تجربه نه ثابت شي چې د یو کس ماهانه خرج په لږ څنګه ضرورت نه کیږي ټول کور چلیږي خو خوري خو خوشاله دی واړه کړه هر څه خوشاله دي او د بل سړي په 50 ضرورت نه نه خرڅه نه کیږي هغه ډوډۍ خو د خزانه باندې کور کې سي چې څنګه برکت دی او د برکت څخه بلکې نشته الله اکبر مدا الله جل جلاله نے جار سے غوړي باندې کې چا مونږ چې الله پاک سودي کې هغه باندې کې برکت واچي برکت یو سړي یو ځای او هغه لپاره په نوې نوې خوشاله وریا ده یو سړي دې وامني او څه شي دې برکت دې خبر کوي الله جل جلاله نے برکت غواړي خیر غواړي برکت غواړي او برکت د چا په لاس کې ده الله خلاص كده تبارك الذي بركت ولا بهرزات نزل الفرقان نازل كده القرآن بركت من تصل الى الله جل جلاله تو بركت باندې کې برکت واسي هغه څه شي ټول د دنیا د آخرت لپاره د غوړې درې جوړ شي یو سره په صحیح منځ ته منځ کې څه چلې الله پاکو مستغني به پروازات ده نه قبل منه ته قبل نشي برکت والا دے برکت نزل الفرقان نازل کرے قرآن علی عبده بخل بند بند صداقت رسول دے قرآن بخل بند بند نازل کرے دے تو چا من نازل قرآن چې پیغمبر دی پیغمبر قرآن نازلېږي دا نه پته لګي چې پیغمبر دی په هغه پیغمبر دی چې خو الله کلام قرآن نازل کرے دے ما تستعرض کرے علی عبده على رسوله تحت الرسول بأن القرآن نازل کرے على محبوبه تحت المحبوب القرآن نازل کرے على نبيه تحت النبي القرآن نازل کرے بس نہیں على حبيبه نہیں على عبده عبد تحت البندہ تحت الغلام باندې یعنی کہ اللہ په دربار کی اچت مقام مندن کے هغه کس دی چې هغه په غلامۍ کې انتها ته ورسېده تاسو ګورئ سړی بادشاہ په دربار کې اوچت مقام څوک مومي چې د بادشاہ خدمت زیات کوي که نه پوهېږئ تاسو چې بادشاہ سره مخلص ډېر زیات وي هغه سره دوکه نه کوي او د هغه خیرخواهي د هغه نه پټوي هغه بادشاہ ته زیات نږدې که ځان بادشاہ کېږي هغه بادشاہ ته زیات نږدې کېږي او دا خو سره شریک دی دی خو د شرکت کوشش کوي هغه لرې کړي د ځان نه تدی کی اشارت و خبر بچو یو سړی د غلامۍ د بندګۍ د عاجزۍ انتها ته ورسېدو الله پاک ته هغومره هغه نږدې کېږي الله پاک قرب په دې سره حاصلېږي چې څومره په تا کې عاجزي پیدا شوه او که څومره ته چې چل کوې غټې غټې اوچتې اوچتې ځان برابر حساب دی نو الله جل جلاله بې پروا ذات دی غټ خو هغه دی نور غټان نه الله پاک نه لګي على عبده بخل بند بندی لیکون للعالمین نذیرا چشدہ بندہ دا مخلوقات دا پارا تمام عالم دا پارا یرون کے شید دوزخنا اولا سجدہ دا تخلی دا گرے علا دا تجلی دا اولا کچھ گناہ دا پر خیلی دا نیکے کون وستے دی اول گناہ پر خودل دی تو ایگا تاسو اول ځان د جهنم نه بچ کول دي هغه به جنت ته تلو کوشش کوي پوهېږئ تاسو نو اول د جهنم نه د بچ کېدو اسباب استعمالون دي چې الله موږ د دوزخ نه وساتي هغه څیزونه کوم باندې چې الله خفه کېږي هغه کارونه چې کوم د الله د ناراضګۍ سبب د هغې نه ځان ساتل دا اولنی کار دی او د هغې مخې ته سړي وعید را رواني چې که دا کار دی کوي نو الله پاک په دا چلو کړي که یو سړی حرام کړي الله ولې دغه سزا ورکړي یو سړی سود کړي الله ولې دا سزا ورکړي پردی حق لاندې کړي الله ولې دا سزا ورکړي ویرې دوزخ کې به دا چلي قبر کې به دا یو سړی چغلي کړي قبر کې به عذاب میلایږي ورته
اول يرون دي يرون او دا خبرون اختل زمان سيدا ترغيب دپارا دين در اوستو دپارا وعدين دا اللہ دا طرف دا خوشحالو خبری هم ذکر کردی یوازی یرون دا پسولی کی نامیدی پیدا کی مبلغین حضراتو تبلیغان حضراتو تا سوچ دا دین خبر کی آغل کی دادار تحمیرانی پرتی یو تحمید کی پرتو میں آگے سر چلتی یو کتچا تصرف تو یرون تحمیل اختیار کی اور صرف دا عذابون ذکر شروع کی اور دا دوزخ اور دا قبر و معمولی خبر و باقی عذاب معمولی خبر و باقی دا عذاب آگو عید میں تین یادم کی اشتا قرآن کی اشتا سنت کی اشتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل دی تک صرف آگا وعیدی میں رواقی آگا خلقو توید آگا پا خلقو کی نامیدی پیدا کی حسن دوزخی مزاید اقیل خبری چیز مجھو جنت بسر امید نشتے بس ہوئی کہ نہیں مدہ خبر دمکر چی خلق نامی رکی بشرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تاسو خلقو تا خوشخبریانی اوروئے خوشخبریانی یوازی مامونتون ندی خود صرف خوشخبریانی اوروئے مزیدی تش مزیدی که برس تجربی تمام گناهون معاف خبرت ہوئی گئے آگا منز کل جتن گناهون معاف انا که دوری تکینا استعون بسم اللہ وعلا برکت اللہ ہوئی استاذ چتی گناهون ایتن معاف آج باخر کی جا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین استغفروتی تمام گناہوں اللہ معاف کرو اللہ کا جتا فتح رسولی کی جاہی نہیں تھی ضرورت پر لوگ رشتے پورے جملے تو زمین داخل نہیں کہا اگر ہر چل کے کہا جانے کہا تو بھی چل کی بجارت ہونے جانے گا مبلغین حضرات آغا یا عام مسلمان لا بجارت ہونے مد نظر ساتن والی شچر تگے بے طرف کے ولی ہونے کی لان نشی تیر موجودہ تشي حسن ظن فقال لنا من خلق بمان كي كنا ستدخل جنتي ما اخبر الله غير من جنت خبري شدي اغتين بمان تمخيتك اخبر الله مكة جالتا بيت شي حرام بشي دي يو طرف توميد وي دي خوشالون ولا خبرتا دي توميد وي او دي دل طيارة وي شكم من دا عذابون خبري دي مسلمان شانداني چه دا دجال يوزي ويهم يوزي سوچكيهم او يوزي پتي من عملهم كي يو طرف تو الله دا يرنا دا الله دا يري خبر سوچكي بجنا نغم تك ساتي چه يريگي دا الله پاکنا بل طرف تو الله دا رحم امیدوار دے ايچ الله دير مهربان دے معمولي خبر من الله پاک بخنكي دا الله رحمته بخباني غواري دا جار خبر او ياد ساتي سمرا چه ایمان زیادیگی سمرا چه الله تا سلام نزدیکیگی دمرا دا جار خبر ترقی کی دا الله سره دا امید هغه واسطه هم نزدې کېږي الله نه امید هم ډېر زیات نزدې کېږي او د الله نه یره هم ډېر زیاتېږي ما سره د دې خبرو امتیاز نشته خو یو مثال به تاسو ته پیش کړم په هغې باندې شاید چې تاسو پوه شئ چې څومره سړی الله ته نزدې کېږي او نو دا دواړه څیزونه ترقي کوي یوه ترقي نه کوي چې بس زما خو د مزید الله ته نزدې شم الله سره متعلق جوړ شوی چې چل دی جنتي ما دا یوازې ترقي نه کوي نو یوازې دا ترقي کوي چې استغفرالله چې قرض شو تباه شو ګناهونو کې اخته و قرض شو بلکې دواړه یو ځای روان دي او دومره انتها ته ورسېږي عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي تاسو یاد ساتئ د دې مثال نه به تاسو پوه شئ عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي که د قیامت طرف باندې الله جل جلاله د طرف نه اعلان وشي چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم ټول امت جنتیان دي ټول امت به جنت ته ځي صرف یو کس به دوزخ ته ځي که چېرته قیامت طرف باندې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د امت باره کې د الله د طرف نه اعلان وشي چې ټول به جنت ته ځي صرف یو کس به دوزخ ته ځي نو عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي چې زه دومره د الله نه یېرېږم چې زه وایم چې دغه یو کس به زه یم دومره هغه یره د هغه انتها ته رسېدل وه او امید یې هم دغه شان انتها ته رسېدلی وي چې که چېرته اعلان وشي چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم ټول امت به دوزخ ته ځي ټول امت او یو کس به جنت ته ځي عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي چې زما د الله د رحم نه دا امید دی چې هغه یو به زه یم دواړه ترقي کېږي که نه کېږي نو یو طرف بیانولو دا مجھے تکا دا ځای ته ګوره موقع ته ګوره مناسبت ته ګوره بعض ځای کې یارول فایده ورکوي چې هغه د ګناه نه د بچ کېدو ذریعه جوړېږي یارول وکړه بعض ځای کې امید فایده ورکوي نو چل وکړه د الله نعمتونه
خوشاله ذکر کا اگر جنت نعمتونو ذکر کا دنیا کې خوشاله ذکر کا تو معمولی بلغ عمل باندې ډېر فضیلتونو ذکر کا غو بیان کا فضائل بیان کا چلو که اشتراک په منځ دا فضیلت ده څاخ منځ دا فضیلت ده تسبیحات دا فضیلت ده ذکر کا دا غدا فضیلت ده درود شریف دا فضیلت ده کله دا بیان کا کله وایي چې سود دې دا کنه یو روپۍ سود چې ده یو روپۍ بینک ته روپۍ پرتی دي باندې باندې سود راغلی یو روپۍ یو درهم إن درهم ربما أعظم عند الله من 70 ذرية چې یو درهم د سود چې ده هغه د اویاو زناګانو نه بدتر ده او كل هذه محرم دا ټول امام زهبي رحمه الله لیکلي په الکبائر کې چې ټول د خپل محرم سره چې په بیت الله کې ټول د خپل محرم سره چې په څه کې په بیت الله کې اویا زناونه یو درهم د دغه زیات نه کار بس د کله چې ځل کوه دا نه اخلا او کله دا نه د مسلمانانو کې په طرف کې راځي او طرف ته جذبه پیدا کېږي بل طرف ته کې یاره پیدا شي دلته الله جل جلاله کله بشیر ذکر کوي او کله نذیر ذکر کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم دلته تر جواز د ورونو ذکر دی دلته کې واجب چر دی بشیرا ورون زیرا ورکوونکی دی کله فرمایي بشیرا و نذیرا زیرا ورکوونکی دی یارونکی دی موقع مناسبت دی ليكون جيش للعالمين دا مخلوقات دبارا نذيرا يرون الذي الله رضات له ملك السماوات جبر دارا بادشاہ الاسمان دا والارض دزمك دا ولن يتخذ ولدا او ليد جوكل اولاد ولن يكن له شريك في الملك مشتدد مثل شريك بادشاہی کی وخلق كل شيء پیدا کړی د هر یو چیز فقدره تقدیرا هغه په اندازه کړی دی په ښه اندازې سره اخره مې خبر ورته دی باب کې چې هر یو چیز الله پیدا کړی دی چې څنګه پیدا کول پکار و هغسې پیدا کړی پوهېږې په دې خبره ګوره ځمکه داسې پیدا کړې ده چې څنګه د ځمکې پیدا کولو مناسب وګورئ یو طرف ته کلکه پیدا چې ځمکه ټوله د اوسپنې شانې کلکه وي که فایده راتله نه یا دا ټوله د اوبو شانې اتره وي پسته وي نه کېده غر چې څنګه مناسب و هغسې جوړ کړی دی ځمکه چې څنګه مناسب و هغسې جوړ کړی ده اوبه چې څنګه مناسب وي هغسې پیدا کړي دي چې څنګه د استعمال لپاره د هغې ضرورت و هغه شان دی پیدا کړي دي هوا چې څنګه مناسب و هغسې پیدا کړې ده اوس که چېرته د اکسیجن موږ استعمالوو که نه لکه انسان د ژوندي اوسېدو لپاره څه شي ضرورت دی اکسیجن ضرورت دی اوس دا اکسیجن که خرڅېدی ګیسونو والو سره ملایه دی که نه چې زمونږ ټول ګیس نو اکسیجن ختم شوی سلنډر یې ډک ونه راوړی ګران کار و که نه د هغه الله په چې څنګه مناسب دی هغسې موږ استعمال زیات دی جو هغه څه زیاته ونې ضرورت نشته ځان سره چې اوس زما لکه غره ته خېږم ځان سره اکسیجن وړم دی هلته کېدای شي شپه زما راشي که نه نصارو ضرورت شته هغه ځان سره وړم خو اکسیجن مې تللي هلته دا نه اکسیجن دی پوهېږې که نه پوهېږې دغه شانې اوبه الله پاک چې څنګه مناسب دي هغه شانې پیدا کړي دي ځمکه کې بعضې په سوری وهه په ځمکه کې هلته شته تا سره بعض ځای کې بیت دي بعض ځای کې راوتي دي د ورونو د چینو په شکل کې لرګی چې څنګه مناسب و ونه چې څنګه مناسب وه هغسې پیدا کړې ده الله اکبر فقدره تقدیرا دې ته چې هر یو څیز هغه شانې پیدا کړل چې څوک دا نه شي ویلی چې که دې کې نه غواړي داسې چل نه جوړه به څه چلو ښه به هماغه قصه تاسو ته زده کړې وه کړی و که نه هغه سړی د ام د ونې لاندې پروت دی نو سوچ کې الله پاک ستا قدرت د څه ویلی نه شم خو د ام دومره غټه ونه ده او دومره خاص ام دی وله ورکړی پوهېږې او د هندوانې داسې بوټی دی چې هغه ځانه ودرېدی نه شو نو هغه د دومره هندوانه ورکړې ده پوهېږې تاسو که نه پوهېږې ځان دا سوچ کې په دې کې پرنا وړی وروسته په مرغۍ راغلی دی ګیلاس ته د څنګه باندې یو ام راتاو شوی په دې مخه لګېدل دی که چې لګېدلی دی بیا چې راویښ شو پوه شو په اندازه باندې یا خدای شکر دی هندوانه نه وایي شکر دی چې هندوانه دې ونه نه ورکړې دی نو هر یو شي چې الله پاک څه ورکړي دي که نه هغه مناسب دی اللهم صل على محمد وبارك ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين